الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله دې جماعت بنا چې شهید بابا ایښودی دی اندازتن به د دې تقریبا 3.5 کاله شوي صحیح تاریخ یا صحیح کال د دې چې کوم دی تقریبا معلوم نه دی چې دا په کوم کال کې د دې بنیاد ایښودی شوی دی. دا د ټول درانه لرګی ټول د لرګو جوړ آباد دی. دې کې دا کنه دا منډو چې کوم دی دا زموږ د یادونه د مشرانو د یادونه دی. هغه به چې دا لکه په دې طریقه دا جوړ شوی چې د کلي خلک به دا یې ونه به پرې کوله او دا بنشونه به راوړه سپک د پاسه ناست و دا بنشونه به راوړه د منډۍ باغې جوړ کړی. البته دا کوټه چې دا زموږ د یاد ده دا تقریبا دا سنگ منډو او دا کوټه دا په ৭۷ کې جوړ شوې دا زموږ د امام بشیر زموږ د ورور استاد دا بدلی به دا اوس پس دا زموږ بیا دی دنه کوټه زموږ د مخې جوړه شوې ده او دا منډو زموږ د مخې جوړ شوی. البته د دې منډو چې دی نو د دې دغه اوس نه دا ډېر پخوانی دی غالبا تقریبا زما په خرچ 200 کالو په خامخا شوی دی. که دا د دې د ګلکاري چې دا څنګه چې دا منډو آبادېدو نو په هغه وخت کې چې کم ترکاڼانو دا ستنو کې دا ګلکاري چې دا د هغو د لاس ته او دا پکې هغه کوي. او د موجوده حالاتو چې دي نو په دې کې زه ترکاڼ یم دا میراب هم رخ کړی دی سره د ملګرو دا دروازې هم رخ کړي دي سره د ملګرو او دا وروستو کار چې دی نو دې کې موږ ټولو په دې وختي اعتبار سره کار کوو او دې کې چې څه کار راځي موږ پکې هغه کوو. دا مدرسه پکې موږ رخ کړې ده او دا تیر کار چې و دا خو د استاد صاحب وي چې دا په مخکې وخت کې شوی زموږ د مشرانو په وخت کې او دا بینشونه چې دي دا چې دي نو دا هم زموږ د مشرانو وایي چې په دې به سړی سور کړی و او ټول کلي به راوړل او د علاقې خلک به راسره هم دا به دوی راوړل په جمع باندې او پخوا چاق خلک و. د چې دی نو دا موجوده کارونه پکې موږ وس په دې کې چې ما ته دا علم شته چې یو مشر ترکاڼو هغه اوس خدای دې وبخښي مړ دی خو هغه پکې ما ته ووایي چې زما نیکه هم ترکاڼو او انګرو او هغه هم ترکاڼو نو هغه ووایي چې زما نیکه ته ووایي چې هغه په دې کې هم کار کړی دی او ما پکې هم کړی دی. په دې کې به د سوات نه هم کتې نه خلک راتلو لکه پخوا خو به بې پیسو کارونه وو خو دا کار دی مشرانو کړی دی او دا ډېر تکړه خلک وو. هغه سامانونه زموږ کره اوس هم په کورونو کې شته چې کم زموږ د مشرانو موږ له رخ کړي دي او هغه دا په ګلکاریانې پې کړي دي نو دا زموږ مشرانو په خپله باندې دا کارونه کړي.